د رمضان المبارک میاشت شروع ده. الله تبارک و تعالی په دې مقدسه میاشت کې موږ له دوه قسمه انعامات را کړي دي. یو انعام دا را کړی دی چې په دې کې قرآن مجید نازل شوی دی، تورات په دې کې نازل شوی دی، زبور، انجیل، څومره صحائف دي نو په دې میاشت کې ټول نازل شوي دي. او دویم اعلی نعمت چې کله رب کریم را کوي نو هغه نعمت د روزې په بدل کې دی. نو د دې چې کم احکامات دي، د دې کم آداب دي، نو د هغې خیال ساتل پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای وی ډېر روزهدار خلک داسې دي وی هغه خلک صرف د خوراک سکاک بندېدو نه علاوه هیڅ چیز حاصل نه کی، او ډېر شپه ویښ تېروونکي هغه خلک داسې دي چې هغې محض شپه ویښه تېره کي، په هغې کې هیڅ ونه کوي. دا د دې خلکو دپاره هلاکت دی. دې میاشت کې الله د انسان په نامه اعمال کې زیات اضافوالی راولي. کم سنت دی هغه د فرضو درجې ته ورسي، کم فرایض دی هغه 80 درجې ته ورسي. چې څنګه داسې د انسان نیکی رسی داسې د هغه بدیم رسی. لکه یو سړی دروغ وی، هغه دروغ کدی په عام ځای کې ووی نو دروغ اسم ګناه ده، خو که په جومات کې کېناسته دروغ یې ووی نو هغه دروغ نور زیات په وبال باندې شو، ګناه نوره ډبل شوه. په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی یو سړی دی وی هغه یو ښځې سره غلط نظر پې ساتي، په ګاونډ کې او غلط تعلق هغې سره ساتي. نو وی ښځې سره غلط تعلق ساتل، ناجایزه تعلق ساتل دا اسې هم حرامه ده، خو چې کله په ګاونډ کې در سره ښځه وي نو ته خو د هغې محافظ یې، پکار دی هغه سړی نه تا د دې نګراني کوله نو تاله چې په دې وبال لازي نو ډبل جرمانه ده ستا، 2 ځل تا دپاره حرام دی. دا شانتې د رمضان المبارک میاشت هم ده. که په دې کې زه نیک اعمال کوم نو اعمال مې ډېر په بلندی باندې ځي، که بدي کوم نو دکه بدي الټه زما په زړه باندې زنګ لګوي. په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی داسې یو میاشت وی چې په دې کې الله تبارک و تعالی اعلان وکړي په اسمانونو کې، جبرائیل امین ته وی اے جبرائیل امین وی رمضان المبارک شروع شو، وی په دې وخت کې خلکو ته اعلان وکړه او خاص کر حورونو چې کوم حورن عین دي د جنت حورې دي وی هغې ته اعلان وکړه چې خپل ځان دې سنګار کړي او شیطانان قید کا او وګوره وی چې کم سرکشه خلک دي وی هغې ته وی راشي ستاسو د بخشش وختونه دي، لږ الله نه غواړي الله وی چې زه تاسو وبخم. خو په دې دوران کې که یو انسان د دې الټا عمل کوي نو هغه بیا ډېره ناروا ده. زمونږ سرکشو خلکو دپاره شیاطین قید کیږي، زمونږ نافرمانو خلکو دپاره شیاطین قید کیږي، خو مونږ په رمضان کې د هغې نه زیاتې جګړې کوو، د هغې نه زیاتې دوکې کوو، هغې نه زیات فریبونه کوو. ولې مونږ 11 میاشتې دومره په دې ګندګیانو کې عادت شوي یو چې خپل عادت هم نه زیادت هم نه زایل کیږي. خو د دې وبالم سخت دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل په یو قبرستان باندې تېرېده نو الله ته سوال کې الله وی د دې سړي حالت راته وښیې چې کله ورته حالت ښیي سړی په اور تمبېږي، اور دی هغه کې ویلی وی ما بچ کا، هغه الله ته مناجات کوي، سوال کوي وی الله وی دا سړی دی څه کې رانیولی دی وی خیر دی دې معاف کا. الله ورله جواب ورکوي وی علي وی د ده معامله کې مه راځه، وی د وخت کې مه راځه، وی دا هغه سړی دی وی چې د ورځې خو به یې روژه نیوه، وی د شپې به یې ګناهونه کول، وی د ده په معامله کې مه راځه. نو الله ته علي صاحب وی علي صاحب فریادونه کې الله خیر دی وی د ده باره کې د سوال کوم، الله وی دا سړی وی معاف کنو. الله تبارک و تعالی ورته زه علي وی ستا خبره مې ستا د وجې نه دا سړی معاف کوم. نو چې بیا مونږ په دې رمضان المبارک کې زمونږ بخښنه ونه شي، حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو ځل صحابوی په منبر باندې خپه کېښووي آمین
بیا پکې خو بیا وی آمین. چې دریم ځل کله په دریمه پوړۍ باندې خیږي وی آمین. صحابه کرام ورته وی حضرت وی نن دی عجیبه کارونه که وی آمین دی وی څه چل شوی وی په پیلنې پوړه مې چې خپه کېښونو حضرت جبرائیل امین راغه راته وی هلاک دي شي هغه سړی چې په چا باندې رمضان المبارک میاشت راغه وي د بخښنه ونشي. وی ما وی چې آمین. وی په دویمه پوړۍ مې چې خپه کېښوه وی کم سړی چې پتا درود ونه وي ستا نوم راشو درود ونه وي دی هلاک شي. جبرائیل امین وی آمین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی آمین. په دریمه پوړۍ چې کله خپه کېښوه نو وی هلاک دي شي هغه سړی چې والدین یا یو پکې ژوندی وي او دی د هغې د خدمت نه محروم شي او دعاګانې ترې وانخلي. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې آمین دا وړوکی آمین نه دی. وی څوک جبرائیل امین چې په فرشتو کې ټولو کې مقربه الله ته ټولو کې نږدې د وحي فرشته او امین پې څوک وي د دواړو جهانو سردار چې انبیاو به دا دعا کوله چې کاش د ده په دې امت کې مونږ هم راغلی وی. دا روجي ولې په مونږ باندې راځي؟ سلسله د ابتدا نه شروع ده. حضرت آدم علیه السلام ترتیب به دا و چې هغه به 14 14 15 دا روجي به نیوي. حضرت داود علیه السلام ترتیب به دا و چې هغه به یو ورځ روجه نیوه یو ورځ به کوجه کوله. حضرت نوح علیه السلام به همیشه روجې نیوي. حضرت عیسی علیه السلام به 2 ورځې به کوجه و یو ورځ به روجه وه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ابتدایي ادوارو نو هغې به بره تله او په غار حرا کې به ناستو عبادات به کول. د ورځې به خوراک سکاک نه کولو د شپې به څه ناسو خوراکو کو عبادات به کولو. نو الله ته دا ادا خوښه شوه. بعضې داسې اداګانې چې هغه مخکې امتونو کې وو نو یو نانیمه ادا الله راوچته کړې د قیامته پورې جاري او ساري ساتلې ده چې څنګه د بیبي هاجره چې هغې به صفا مروانه منډې تړلې والې الله ته دومره خوښه شو چې په سړي باندې هغه لازم کا چې حرمینو ته لاړ شي عمره کې حج کې خامخا به د صفا مروه هغه زیارات وغیره کې. نو د روجي انعامات خوشخبریانې ډېرې زیاتې دي. ګناهونه دې روجه کې نه دي کول پکار او کم سړی بغیر عذره روجه پرېږدي. بعضې زمونږ ګورې ډېر داسې نیکبخته خلک دي حاجات بنی ضرورت بنی بیمار بنی روجه به وخوري او بل روجه یوازې دا نه چې خوله دې بند که خوراک سکاک دې بند که بلکې د لاس روجه د ژبې روجه د سترګو روجه. په دې روجو کې د موبایل له طلاق ورکوي یو طرف ته کوي ټوله ورځ خلک لګیا دي په میډیا باندې جنګونه دي وي ته یو ته ښه بل وی زه ښه یم بل وی هغه ښه دی بل وی څوک هم پکې ښه نشته. هسې ځان له وختونه ضایع کوئ. څوک به لګي ټیک ټاک کې به جوړوي څوک به ګیمونو ته ناست وي څوک به فیسبوکو ته ناست وي. په د دې نه لږ ځان یو طرف ته کوي. یقینو که پته نشته دا میاشت به زمونږ په زندګۍ کې بیا بل رام شي که را به نه شي او دا قیمتي شپې ورځې دي. داسې عباداتو کې چې الله رانه په دې کې راضي شي او داسې الله راضي کول پکار دي چې بیا انسان مخکې ژوند د رمضان د وجې نه بدل شي. یو بزرګ وی دا زندگی د رمضان په شانته تیره کوي وی مرګ بم د اختر په شانتي چې څنګه د رمضان پابندیان ختم شي سړی له باغ شي اختر پر ورځ یو تحفه ورته ملاویږي نو چې کله بیا مري نو الله بدل یو لوی انعام تحفه درکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.